مونږ د اختر ورځ وه یو دوه ورونو له مروغه وکړله چې هغه دواړه مونږ سلام له پاسولو چې داسې سلام وکړو نو چغې کړې داسې وجړل مې ولې جاړی ما ته وی مولي صاحب مونږ د یو مور او پلاره پیدا نه یو هغې یو وی زما پړه څه تېرېدل چې د سره زما تعلق نه و هغې بل وی زما پړه نو مې د خدای ظالمانو ښه په دې اړه کې په یو بل پسې خفه وی ولې م دا روغه نه کوله د یو پلاره د موره پیدا یو نن یو بل ته اختلاف ته ولاړ دي پیسې به پیدا شي غرور به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو پلار به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو مور به پیدا نشي رشتہ ډیر خوږ څیز دی دا مه کټ کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تره سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی تره په مثل د پلار دی نن زمونږ د تره سره څه حال تره ته مونږ نن په څه حال ګورو دا زمونږ رشتې دي همونږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به مې الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یو د پلار خوري هغه هم د سړي تروري یو د مور خوري هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن موږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن موږ دا معلومات کړی نن موږ تلی یو نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو موږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دې پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش ته به وزن د رشته دارۍ معلوم کې خو چې میدان محشر شي ستا به دلته فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش او هلته به رشته داري په عرش پورې ونښلي ستا به فیصله کیږي او رشته داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه پرې کړی وم د خپل رحمت نه لر کې الله چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی وم الله نن یې ځان ته رانږدې کړي نو چې ستا فیصله شروع وي برې نه در باندې رشته داري غږ وکړي چې الله د خپل رحمت نه لر کې لرې کې دنیا کې زه پرې کړی وم الله د خپل رحمت نه لر کې نو چې دلته دې فیصله شروع وي دلته در باندې رشته آواز وکړي د پاسه حدیث مبارک کې راځي وی چې کله الله دا رشته داري پیدا کړه لکه نه رشته داري وی اخذت بحق الرحمن دا د الله په ذات پورې ونښتله د الله د شان مطابق دا رشته داري په الله پورې ونښتله حدیث کې الفاظ دي مه 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 الله رشته داري ته وی مکه مکه رشته داري ورته وی یا الله زه دې پیدا کړم مال به اوس زما حق راکئ الله پیدا دې کړم خو حق به راکئ
ز پتا سره پناه غواړم پتا سره پناه غواړم خلق برازي ما به پرې کوي الله ما به پرې کوي نو الله پاک دې رشتہ داري ته وی چې اے رشتہ داري ته په دې راځي چې څوک ته یو ځای کې رضان سره یو ځای کما څوک ته پری کې د ځان نه لر کما په دې راځي وی دې رشتې ورته وی چې او الله په دې راځي وی الله رشتہ داري ته وی چې دا دې حق شو ما تعالی در دا دې حق شو ما تعالی درک دا د رشتہ داري حق دې حق خوږی رشتې دې د پیسو په وجه مکټ کوي المرء کثیر باخیه نبی علیہ السلام وی سڑے پرور گن خکاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے و مور شفقت تے چھ رور نئی طاقت بنئی چھ مور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت و مور شفقت دا ډیر خوږه رشتہ دا مکټ کوي خصوصا نمور او پلار خو ګورې ډیر احترام وکړي روجه کې ډیر خیال وساتئ زواما کوم تاسو ته ډیر وایو چې دی پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی خدا تاسو ذهن ته نه پرې نه وتله د وسه پوری کوم ډیر وایو چې دی مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی نو تاسو ذهن ته نه پریوزي زواما خدای دې حج لبوزه او خدای دې عمره لبوزه خو چې مور در سره او یا د سره پلاری تا ته به پته ولګي احادیث مبارکو کې راځي کعبه ته قتل دا عبادت ته او د مور مخ ته قتل دا عبادت ته چې ته کعبه ته لاړ شې کنه په مطاف کې ګرځي او د بیت الله طواف وکړي او د سری کعبه ته سړې وای چې نیغ نیغ می د کعبه ته قتل چې حرم ته سړې وردن د شي وای چې دا کعبه وکړي نم په سړی وار خدای چې دا کعبه وکړي او چې دې سری کعبه ته وګوري یو نظر دی کعبه ته وکا او یو نظر دسی رواړه دا مور دسی ونیسا دا مور دسی ودروا او یو نظر د مور دی مخ ته وکا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړی دی یو دا کعبه د تا د پاره او تو سره پروجه کې دی جدا کړی دا پروجه کې پاغي لوګي او تندې تیریږي پروجه کې تا تمور دعا نه کوي استام رب بدبخت نشته دی چې پروجه کې در تمور خیری کې استام رب بدبخت بل نشتا وای دا کعبه دا او دا د مور مخ ته الله تا دا دواړه برابر کړی دي دا د مور مخ د کعبه برابر دی او دا د پلار مخ د کعبه برابر دی سړی ته الته اندازه وشي سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور اوویني سړی سم زیریږي یا سره پلار اوویني سم زیریږي ما یو کسولی ده هغه سره مور راغلی و بهر صورت مشران خو لږ زوروري زیری سره مټ نه ونیو ما وای پیجندلم په مولانا صاحب خو تام وستا تقریر مې اورېدلی و تا وی چې د مور دومره لوی مقام نه وي ما خو مور راوستې وي زه خو ډېر ستړی کړم مې چپ چې خبرې په اپله ونی مې بس په اپله به نه ځي ما ته ولې مولانا صاحب مې بس په اپله به ګوف نه بدلی بس زم په اپله په دې خبره په اپله پسې مزه بس الله با اجرم په دق ستړي درکې چې دې مور ستړی کړي او دق ستړي عمره دی الله قبول کړل دې اړه کې مې ورته وی مې زه یوازې راغلم عمرې لتا سره مور ده زه عالم ما عمره کوم زوام کاش چې ستا عمره زما وي زما دا ستا وي ته به ماله د خپل عمره راکې دا د مور سره چې دی وکړه زه ستا دغې عمرې ته زیریږم چې کومه د مور سره وکړه چې کومه د مور سره وکړله د مور مخ او د پلار مخ دا خو موندنه شي بختور خلک به بیا مې چاردام کو کته حرم شریف په کېناستم خواته مې کس ناست داسې رات چاردام کې وکړه مولانا صاحب تی میا بس ما به سړي ته زر ویا او زه یم لکه اوس په څه کیسې پاپه لکه وخو لکه ابه دو چې هوا تقریر چې کوي او موبایل کې تی میا او زه یمه مې مولانا صاحب تی میا وې بس خبرې دواړه کوو او دس وکړه مې صحیح ده چې چاردام مې وکړو بره د حرم شریف غولي ته وختلو ما ته وی مولي صاحب هغلته راته مور ناسته ده مور به انتظار کوي وی اوس مې طواف کو مور را سره وه وی چې چکر هم پوره که وی دا مور مې ځان ته داسې ودروله مې چې مورې د مولانا صاحب هغه تقریر مې یاد شو
چې دا کعبه او دا د مور مخ برابر دی. وی سم نیغ مې د مور مخ ته وکتل. وی پوری مې کېنوله ما چې زه چاردام کو چې کته راکوش شو زما سره اتفاقي طور سلام وشو میله وشو را. وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا د مخ برابر دی. ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله. پلاره ما اوس وپېژندلې زه هم ته پلار هلته بوځه چې وی پېژنې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. صحابي ورته وی د الله حبیبه که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي. په مخه به الله اجر ورکوي چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر درکړي. او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه د روژه ماتې تیارومه ته کښېنه. ابو وایي چې زه څه کومه وایي ته ما ته لږه دعا کوه د روژه ماتې ټیم دی زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه زه به دله سالن برابرومه مورې ته دعا کوه. یقین وکئ بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه وي. روژه ماتې به ماتئ خو مور به نه وي. بیا به ډېر ارمان وکړي. بیا به نظر پر روجمات کې دسی په درستخان ګرځي خو پلار بنئ. اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده. وایي به چې 13 روجه کې را سره د جنت منځنۍ دروازه و او نن را سره نشته. بیا به دا سترګې دې وګرځي په کور کې روجه به خوند در نه کي مور بنئ. روجه به خوند در کي پلار بنئ. دا لوی ذخیره ده او لوی سرمایه ده. مو جدا کېږئ تی په وس چارې مه پرېږدئ. په وس چار تی مو جدا کېږئ. د دې اړه خوږېږي د دې بیا اړه خوږېږي دی بیا خپئ د دې اړه ټکېږي چې ته ترېنه جدا شي او ته ترېنه اپلی ته ترېنه لرې هله بیا ټوله شپه خوب پلار له نه ورځي مور له ټوله شپه خوب نه ورځي. وایي دا مې بچی دی او دا ما نه جدا دی او اختر را روان دی. مور او پلار له ښکلي جوړې والی د وخت نه زه ورته هم پلار له جوړه واله. وایي مولي صاحب دی ما ته وایي ولې نه چې زه وله والم دی ما ته ووایي که نه چې والم وله وا مور له جوړه واله. وایي دی دا دی ما ته ووایي چې والم وله. زه ورته وامه ته چې راکوټې وې د یو کال وې تا خبرې کولی شوې نو وی نه. هم تا له چا جوړه اغوستې وه وی او هم چا دله اغوستې وی پلار هم تا ورته ویلي وي نه ما خو خبرې نه شوې کولی نو هم ولیدله دې پلار اغوستله. وی دې پلار مې ما ته وکتل چې ده ته ضرورت دی ما خو ویلی نه شو خو پلار مې ولیدمه. زه وایم هغه پلار چې تا ته به یې کتل او تا له به یې اغوستله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله. نو ډېره قیمتي میاشت ده رشتې ټولې بحال کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وی څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخه شوي او زه دې په بد مرګ مړ نه شوې دا ټول غواړئ که نه چې په بد مرګ دې مړ نه شوې او رزق مې دې پراخه وي دا دوه غټ حاجته د دنیا دي که نه. نبی علیہ السلام فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره. څوک غواړي چې زما د رزق پراخه شوې زما د نیټه اوږده شوې عمر مې دې اوږد شوې او په بد مرګ دې مړ نه شوې دا در سړي خواهش دی که نه زه نه وامه. نبی علیہ السلام فرمایي پل یسل رحمه دې د رشته دار سره رشته پیوز کی رزق پې پراخه شي عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي نو رشتې ټول بحال کو.